السلام علیکم محترم عزتمن قدرمن مسلمانان ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به سود صحت جامع بم پرتن به د بعضی کلماتو نه اجتناب او پرهیز وکړي چې هغه انسان باندې هلاکت او بربادي سره مخامخ کیږي. هغه دا چې نن په معاشره کې عام ژاورو خبرې یو سړی یو بل ته وایي چې پلانکی په پلانکی باندې داسې ملامت دی لکه موږ چې په خدای باندې ملامت او بله دا خبره کوي نعوذ بالله چې ستا په ژیره کې میچارج در وکم د داسې کلماتو نه باید اجتناب او پرهیز وکړو. په دې باندې سړی د کفر سره مخامخ کیږي، یعنی کفر ته مبذي کیږي، انسان د اسلام نه وځي. دا داسې خطرناک کلمات دي، دا داسې خطرناک الفاظ چې موږ وایو. دا څه نه زما څه ټاپر سره ده، نه د بل عالم سره ورسره ده چې بس ټاپر وکړه بس پر هر بچی باندې وها چې پلانکی کافر شو، پلانکی مسلمان شو. ځکه د الله رسول فرمایي په داسې کلماتو باندې انسان و کفر ته مبذي کیږي. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه برک فرمایي چې موږ زناکاره په جیل باندې نه باسو، سودخور په جیل باندې نه باسو، غاصب په جیل باندې نه باسو، دغه رقم نورو ګناهونو ولا ټول راخو په جیل باندې دننه کوو. د ټولو نه زیاته حقدار زموږ ژبه ده چې هغه ژبې ته قید ورکړو، هغه خپله ژبه سمبال وساتو. ځکه د ژبې په وجه سره انسان دنیا هم تباه کیږي، آخرت هم تباه کیږي. ځکه په عام مجلس کې ناست په عام محفل کې ناست د خبرې د ښایسته کولو دپاره، د خبرې د وزني کېدو دپاره هیڅ سوچ او فکر یې نسته. داسې الفاظ د خولې نه ووتله چې دوی خبر نه دی د ایمان خالصلو او خالي وچه ډبه پاته شوه. یعنی دنیا یې هم تباه سوله او آخرت یې هم تباه سوله. په مجلس کې خو موږ د قرآن خبرې نه کوو، موږ د حدیث خبرې نه کوو، موږ د فقه او د اصول فقه خبرې نه کوو، د صرف او نهي خبرې نه کوو. یا په یوه باندې فسخان ول ګپه کول دا خو بیا بل ګناه ده چې په چا باندې فسخان وکړو. په دا کې څومره خبرې د انسان د خولې نه وځي. باید دغه خپله ژبه کنټرول کړو. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي کوم چا چې ماته د دوو شیانو ضمانت راکړي زه به هغه سړي ته د جنت ضمانت ورکړم. یعنی د دوو شونډانو په مابین کې ضمانت راکړي، د ژبې ضمانت یې راکړي، د جنت ضمانت ورکړم. دویم نمبر باندې د دوو رڼو په مابین کې د فرد ضمانت چا ماته راکړي زه به د جنت ضمانت هغه سړي ته ورکړم. یعنی سړي چې ژبه کنټرول کړه په دنیا کې به هم کامیاب وي، په آخرت کې به هم کامیاب. د بخاری شریف حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي یو سړی په مجلس کې ناست دی، په دې مجلس کې یو خبره جمع سوله، دی په ځان باندې خبره نه دی، د خپل خبرې ښایسته کېدو وزني کېدو لپاره یې خبره وکړه. هسې خبره د خوله وایستله، په دا نه دی خبر چې په دې به زه څومره هلاکېږم، دې به زما دنیا او آخرت څنګه بربادېږي. وای دا سړی دومره هلاکت سره مخامخ سي، د مشرقه څه ونسي بیا د مغربه پورې، دا انسان دومره د زیات هلاکت سره مخامخ. د ابن ماجه حدیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم برکو فرمایي یو سړی دی په بې فکري سره بې سوچ سي خبره د ذهنه جوړوله، هیڅ سوچ او فکر یې نسته، خبرې ته د خولې نه راویستله. دا د جهنم لاندې کندې ته دغه انسان ولوېد، د 80 کالو مسافت په اندازه باندې لاندې و جهنم ته دغه انسان وغورځېد. نو ته وګوره مسلمان وروره څومره هلاکت دی د انسان لپاره، صرف د یوې خبرې د وجې چې یوه خبره دې کړې ده هغه کې دې سوچ او فکر نه دی کړی، بې سوچ او بې فکره دی، هغه خبره د خولې نه راایستلې ده د محفل د ښایستوالي دپاره، د وزن کېدو دپاره، خپل الفاظ وزن د صحیح کېدو دپاره تا یې خبره وکړه، خو دا دې سوچ او فکر نه دی. لیکن د هغه وی خبرې په وجه سره د 80 کالو په مسافه باندې د جهنم و لاندې کندې ته ولوېدلې. باید داسې نه اجتناب او پرهیز کوو، همیشه کوششونه کوو، ذکرونه کوو، تلاوتونه کوو، خیر خیرات کوو، صدقه کوو، د الله تعالی د رضا لپاره کوو، د الله تعالی د رضا طلب کوو. لیکن هغه یوه
خبره باندې هغه ټول برباد او خراب وګرځو. الله تعالی د دینه بجای چې پر موږ باندې رحم وکړي او پر موږ باندې قهر او غضب وکړي. به د داسې نه اجتناب وپریږو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي چې په بني اسرائیلو کې دوه کسان وله، دغه دواړه یاران دوستان انډیوالان دي. په دا کې یو ډیر ګناهګاره دی او بل ډیر عابد متقي پرهیزګار انسان. دغه متقي او پرهیزګار انسان به همیشه دا ګناهګار ته دعوت ورکوي چې دا ګناه مه کوه، په دې باندې دومره هلاکیږي، په دا باندې دومره هلاکیږي، په دا باندې الله ناراضه کیږي، د الله تعالی کار او غضب در باندې وریږي. په دنیا کې به هم ناکامه یې، په آخرت کې به هم ناکامه یې. په دنیا کې به هم رسوای او شرمنده یې، په آخرت کې به د 8000 قوم په مخ کې هم شرمنده او رسوا ولاړ. لیکن هغه ځوان ورته ویله ګناهګاره چې ما و کار پرېښه، لکه نن چې په معاشره کې چې وایي ته خو زما قبر ته نه راځې، ما پرېږده. دعوت خو ښه خبره ده چې مؤمن مسلمان ته ورکړي چې هغه خبر کړي چې په دغه باندې الله تعالی راضي کېږي، په دا ناراضه کېږي. یعنې دا کار وکړه چې الله راضي سي، دا کار پرېږده چې الله تعالی ناراضه کېږي. ته خو مؤمن مسلمان الله تعالی د عبادت لپاره پیدا کړی، ته ولې داسې افعال کوې؟ الله تعالی دومره انعامات پر تا باندې کړي. لیکن یوه ورځ دغه عابد بزرګ متقي انډیوال ورته وویله چې زما دې په خدای باندې قسم وي چې الله تعالی به تا ته بخشش نه کوي. دویم یې ورته وویله چې زما دې په خدای باندې قسم وي چې الله تعالی به تا و جنت ته نه کې داخل. ی خبره د خلی ووتله. دا خبره چې وکړه په دې باندې الله تعالی دومره ناراضه شو چې په دغه یو خبره په وجه سره رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي چې الله تعالی عبد ته فرمایل چې ما هغه ستا ټول عبادت چې تا کړی ولا هم ټول در ختم کړو. هغه ګناګار تعالی تعالی فرمایل چې ستا ګناهونه ما په خپل فضل او کرم سره در وبخښل. په بل روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایل چې الله تعالی فرشتو ته فرمایل دغه کم عابد چې دی دا جهنم ته داخل کی، ځکه دومره وزنی او دومره درنا او دومره غټه خبره وکړه. او کم چې ګناګار دي هغه ما په خپل فضل او کرم سره دغه ګناهونه وربخښلي دي، هغه و جنت ته داخل. ته وګورئ دغه متقی او پرهیزګار سره چې دغه تقوا ته مو ته رسیدای نشو، هغه سړی د یوې خبرې په وجه سره دنیا یې هم تباسله، آخرت یې هم تباسلو. په دنیا کې هم د هلاکت سره مخامخ، په آخرت کې هم د هلاکت سره مخامخ. ته وګورئ مسلمانانو سوچ او فکر وکړئ دا رقم به زموږ څه څومره خبرې سوي چې دغه یو عبد الله تعالی د کار او د غضب مستحق وګرځي. ایا ما ته به د الله تعالی د کار او د غضب مستحق نه ګرځو؟ نو چې بل ته می ګوته نیولې ده بیت هغه ګوته ځامه طرف ته راوګرځو چې ما کم نیک افعال کړی دي، ما کم د خیر کار کړی دي، ما کم نیکی دی مسلمان سره کړی ده او کم نه ده کړی. ایا په نن ورځ کې ما الله تعالی د ځان راضي کړی دي او کم ناراضه